د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا نن د ګرانۍ خلاف ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهرې حکومت په ملک چلولو کې ناکامه شوی. ولس نوره ګراني نشي برداشت کولی. سلیکټډ حکومت لرې کول پکار دي. که عمران خان سره د فاټا سیټونه زیاتولو غم دی نو قومي اسمبلی کې پاس شوی بل تر دې دمه سنټ ته ولې رانه شو. آیا وزیر اعظم په دې د یو ټرن اراده لري؟ د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وینا وایي که وکیلان د جسټس قاضي فایز عیسی لپاره راوتل ان پی به یو ګپو ولاړ وي. جی بالکل دې وخت کې د خیبر پښتونخوا نورو برخو پر رنګ په سوات نشاط چوک کې هم د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ګرانۍ په ضد باندې د احتجاج لړۍ روانه ده. نن ساعت له چې د مشران به باقاعده جلسه کیږي او هغوی به دلته راټولیږي بلکې راټول شوي دي. مونږ چې دلته دې وخت کې مونږ سره د سوات نه یو استوی د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی ممبر وقار خان ولاړ دی. دوی نه پوښتنه کوو چې په اسمبلی کې خو دوی اواز پورته کوي چې په دې ملک ګراني ده هر څه ګران شو، خو نن چې دی نو دوی ولې په سړکونو باندې رالل او نن چې د روډونو باندې چې رالل د دوی چې دی نو دغه غوښتنه نن ولې داسې ده؟ دوی نه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. وقار خان څه وایي تاسو په دغه اړه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرې مهرباني عزتمنده. نن چې کوم احتجاج کال ورکړی دی زموږ مشرانو دا صرف او صرف د عوامو سره اظهار یکجهتي ده. عوامو له بیداري ورکول دي چې عوامي نیشنل پارټي چې په دې خاوره باندې هر کله ظلم زیاتی کیږي د هغې خلاف په د عوامو سره ولاړ او دا د هغې یو خبره ریهرسل دی او انشاءالله زه دا امید ساتم چې دې سره به زموږ عوام را بیداریږي او دا کم ظلم او زیاتی چې زموږ په دې خاوره په دې وطن د ګرانۍ په شکل کې په هر شکل کې په مس منیجمنټ کې روان دی د هغې خلاف په یو کیږي او دا کم چې امپوز شوي په موږ باندې را مسلط کړی شوي او حکمرانان راغلي دي د هغو دپاره به انشاءالله دا یو د دکې ورکولو یو ذریعه جوړېږي که خیري او زه د عوامو نه امید ساتم چې هغه به راپاسي او دا کم ظلم چې روان دی زموږ په دې خاوره د دې خلاف به د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرتیا کوي ځکه چې عوامي نیشنل پارټۍ واحده پارټي ده چې په دې قوم هر وخت سخته راغلې ده. د هغې دپاره خپلې وینې هم توی کړې، قربانۍ هم ورکړې، بیا هم که ضرورت شو د دې عوامو سره به څنګ په څنګ ولاړې که خیري. جی بالکل دغه رنګې څنګه دوی ولو په بریکوټ کې هم دغه رنګې جلسه شوې ده. پای کې هم عوامي نیشنل ګوند د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په عوامو په ولس باندې چې کوم د ګرانۍ لهر راغلی دی پای کې د کمیره راوستی شي. دې وخت کې په نشاط جوک کې لویه جلسه روانه ده. دغه جلسې ته چې نو د سوات د بېلابېلو سیمو څخه د عوامي نیشنل ګوند کارکونان او د هغې غړي راغلي دي او دا جلسه ویل کېږي چې ناوخته پورې به جاري وي. جی